أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دنیا آبادی 50% یعنی په سلو کې 50 په الکانو یا په نوجوانانو مشتمل ده، او د دنیا څومره انقلابونه او تبدیلی چې راغلي پاغې کې د نوجوانانو رول غالب دی. کاغه د فرانس انقلابی، کاغه د روس کمیونست انقلابی، او کاغه د مدینه او د مکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامی انقلابی، پاغې کې د نوجوانانو رول یا د نوجوانانو کردار زیات دی. د دې وجنه قرآن او حدیث هم د نوجوانانو د اصلاح او د نوجوانانو په مفید کارونو کې د رول ادا کولو ترغیب ورکړی دی. قرآن او نوجوان د هغې د یو بل سره یو خاص نسبت جوړیږي، ځکه قرآن موضوع بنیادی طور انسان دی، او په انسان کې د انسانی لایف په سایکل کې بهترین وقت بهترین ټیم د نوجوانی دی. د دې وجې نه احادیثو کې چې کله د نعمتونو ذکر راغلی نو په مختلف انداز کې د نوجوانی د ډیوریشن او د هغې خاص خیال ساتلی دی. یو حدیث کې چې راځي چې اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه. نو یو پکې دی شبابکا قبل حرمکا، ستا الکوالی او نوجوانی قیمتي ده، دا د نه چرته ضایع نشي. او بل ځای کې چې راځي چې حتی یسأل عن 4 د 4 کمپلسری کویسچنز یا 4 لازمی سوالونو جواب چې د قیامت په ورځ باندې ورکول بغواړي. نو پاغې کې یو دی عن شبابه فیما ابلاح، دا لکواله دا ځواني تا پسه کې زړه کړې وه. او که په موجوده حالت کې د دنیا مسایلو ته وګورې نو په معاشرتي لیول باندې خلق د نوجوانانو د بېرحروۍ نه تنګ دی. نو کم پولیس خصوصا په بونیر کې کاغه د جوړ پتاړه کې او کاغه د مندن پتاړه کې چې کله هیروین چرس او یا آیس نیسی نو د نوجوان سره نیسی، چرته د بوډا سره ډیر کم نیولی دی یا ډو نیولی نه دی. او که په پیښور کې په سټي هوم کې په بینک ډکیتی کیږي نو پاغې کې نوجوان شامل دی. او نوجوان چې کله لږه بهتیاتی کوي نو کاغه د پیښور د اسلامیه کالج سټوډنټ یې او هغه په لا کې اډمیشن هم شوی، خو چې د شپې په 1 بجه د چیس کلو دپاره د لزاک روډ ته ځي نو د پولیسو په فایرنګ کې هلاکیږي. او کاغه په موټر سایکل باندې رواني نو د پیښور تاڼی گرفتار کی، او چې کله په لاکف کې بند کی نو بیا پلار ته ټلیفون وکوي ستا بچی خودکشي کړې ده. خودکشي کړې یا نه ده کړې، خو کم از کم دا خبره یقیني ده چې د نوجوان د زندګۍ څه مقصد نه و، نو هغه بېرحره وګرځېدو نو د پولیسو په لاس شو. نو پولیسو زیاتی وکړو یا واقعي هغه په خپله خودکشي وکړه، خو به هر حال د هغه مرګ د سانحې نه کم نه دی. نو په دنیا کې معاشرتي زندګۍ کې چې کم ځای کې ټربل دی، کاغه په یورپ کې دی او کاغه په بر صغیر کې دی، کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی، پاغې کې د نوجوان د بېرحروۍ رول ډیر دی. دیو جنا سورت رحمان کې وړومبني آیاتونو کې مونږ ته ویلي و چې که ستاسو یی قیمتي خو د خپل قیمت اندازه د نورو قیمتونو نه ولګوئ. د الله په نومونو کې قیمتي نوم رحمان دی، نو سټارټ یې اخیستی الرحمن، په نومونو کې اوچت نوم چې رحمان دی. نو ورپسې څه وایي علم القرآن، نو په کتابونو کې اوچت کتاب قرآن دی نه تا ته خو مطلب دا دی چې رحمان د خپل رحمانیت مظاهره کوله
نو د رحمانیت غټه مظاهره دا وه چې تعالی قرآن راولېږو نو هغه یې چاله راولېږو نو هغه وی خلق الانسان نو په مخلوق کې اوچت مخلوق انسان نو هغه لی راولېږو انسان څومره څاروي چې دي او څومره زنده سر چې دي په ټولو کې بهترین مخلوق دی خو ځکه بهترین دی چې د آیډنټیفیکیشن چې کیږي په بیان کیږي دی اوریم خو دته حیوان سمیع نه وي دی ینیم خو حیوان بصیر ورته نه وي خو دی چونکې خبرې کولی شي نو دی ته حیوان ناطق وایي نو الله هم د هغې ذکر وکړو علمه البیان دته د بیان چل ښوولی دی دا واحد دی چې کمیونیکیشن سکل ورسره شته هی کین ټاک دی خبرې کولی شي او د دې ژبې د برکته ډیر کارونه روان دي لیکچرر د ژبې د برکته لیکچر ورکوي وکیل د ژبې د برکته دلایل ورکوي او مقرر د ژبې د برکته خطبه ورکوي او دا ټول نظام د هغې ژبې د برکته چلیږي نو چونکې په بدن کې ژبه برکتي شوه نو په مخلوق کې انسان برکتي شو نو په کتابونو کې قرآن برکتي شو نو هغې رحمان ذات دا خستا سره کړي دي نو کم انسان کم نوجوان چې د غلطو کارونو دپاره استعمالیږي وی نوجوان څه ته وایي وی د 15 سال نه چې په بره عمر شي نو تقریبا 40 ساله پورې ته کنسیډر کولی شي WHO د 25 ساله پورې وایي خو هغه کسان چې د هغې د 40 کالو نه عمر کمی هغې ته ویلی شي دا نوجوانان دي او د هغې لایف به په صحیح طریقه استعمالول غواړي ادروایز هر وخت به د هیروین یا د چرسو په سمګلینګ کې نیوشي یا به د جوارۍ د اډې نه راوځي یا به د بازار حسن کې پروتي او یا به د پولیسو د فایرنګ شکار کیږي او یا به چرته ډاکې کې ملوثي ستا معاشرتي زندګۍ د آرام او سکون دپاره د نوجوان ټیک کېده ضروري دي د مور پلار او د سکون دپاره د هغو د بچي ټیک کېده ضروري دي او د ښځې د سکون دپاره د هغو هغې خاوند ټیک کېده ضروري دي ډېرې زنانه د خپلو بچو فیس ځکه نشي ورکولی چې د هغې نوجوان خاوند هیروین ایډکټ شوی دی او هغه د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نبار په فوټپات باندې پروت دی او یا د پیښور د اډې سره ځای په ځای په روډونو پراته دي او هلته هیروینز کې او ټبر غریبه یې راځي ورپسې او تر دې پورې ورته وویې چې ته دلته پروت یې ستا د بچو فیس نو ما بدکاري شروع کړه نوره دې خپله خوښه ده دا نوجوان ځکه خراب شو چې دی د قرآن نه لري وی ګوره نوجوان غټ کمزوري څه ده وی 2 کمزوري دي یو دا چې دته مقصد نه دی معلوم د خپلې زندګۍ چې زما د زندګۍ نصب العین څه دی نو وی دا نوجوان نه تپوس وکړه نو د 3 مقصدونه دي 3 واړه د پی نه شروع کیږي نمبر 1 پیسه ماله پیسې پکار دي نمبر 2 پروفیشن ماله داسې پیشه پکار ده چې پای کې زه پیسې ډېرې ګټم او نمبر 3 پوسټینګ ماله په داسې ځای کې پوسټینګ وکړه چې هلته آمدني ډېره وي نو گویا کې پی پوسټینګ پروفیشن او پیسه دا د مقصد دی یا په بل الفاظو کې بلو خیار سړي ویلي چې نوجوان یې څه کوي هغه خو بل ته هم وایي دنیا د هغې چا ده چې چا وخوړله او چا وسکله نو د ده د زندګۍ مقصد څه دی ایټینګ ډرینکینګ اینڈ بی هیپی اخرا وسکا او انجای کا مړه لږې ورځې ژوند دی دی په دې کې خطا شوی دی ځکه د ده نه نصب العین خطا شوی دی او نصب العین دته قرآن خو و دی قرآن له نږدې نه ورځي د دې دویمه وجه دا ده چې دی د الله د وحی نه لرې دی وحی الهی سے دوری د نوجوان د بېلارې کېدو 2 وجې دي نمبر 1 نصب العین کی گمشدگی نمبر 2 وحی الهی سے دوری قرآن خودی پیژني نه چې د یو ملک وزیر داخله د سینټ سینیر ممبر د قل هو تلاوت نشي کولی د هغې نه پته لګي چې نوجوان لا به قرآن څه ورځي که ته ترې تپوس هم وکړې شاید چا تا ته وایي چې دا یو کتاب دی او دا ښکلول غواړي دا یو کتاب دی زما خور چې ودېدانو په ډولۍ کې ورسره ایښی دا یو کتاب دی چې دا کله د 2 کسو جنګي او کله هغې باندې فیصله کیږي نو په هغې لاس دی قرآن پې کوي او دا یو کتاب دی چې زما بابا وفات کېدو نو موږ ورته ختم کړی و گویا کې د هغه په ذهن کې دا ژوندو کتاب نه دی دا د مړو کتاب دی نو د قرآن سے دوری یو بله وجه ده
او یو وجه نصب العین کې ګمشدګي د ته پته نشته چې زه د څه دپاره راغلی یم. دا خبره چونکې په قرآن کې وه او قرآن له دې نږدې نه ورځي، دې وجې نه قرآن او د نوجوان ورانه ده. تر څو پورې چې روغه شوي نه وي هغې پورې حالات نشي ټیک کېدی. د ملک زنانه برسر عام شریعت ته او قرآن ته او پیغمبر ته او حضرت عایشې بیې ته نعوذ بالله کنزل کوي او وایي داسې اسلام موږ نه منو چې په هغې کې زنانه چې کله مړه شي قتل شي نو د هغې دغه چې دی هغې چې کوم تاواني هغه 50 وخاندي او کوم چې د نارینه نو هغه 100 وخاندي. نو چې کله هغه قرآن ته نږدې راشي نو عالم یې پوه کوي په خبره ځان پوه کا. سړی چې مړ شي نو د هغې چې کمې پیسې هغه به دیت چې کمي هغه دیت به څوک علي وی هغه به زنانه علي. نو وی که زه مړ شوم مولوي صاحب ورته وایي نو زما دیت چې زما ټبر علي چې زنانه د هغې ته به 100 خان میلاویږي. که زما ښځه خدا نه خواسته چې وویله نو چې ماله دیت راکوي نو 50 خان به راکوي. نو دا د ښځو سره ښه وشو که بدو سره وشو نو بیا غلی شوه. نو غلی کېږي الو چې په قرآن پوه شي. نو قرآن ورته 3 مقصدونه ښولي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خو دې د عبادت دپاره پیدا کړو. عبادت دې ته وایي چې 24 اورز تا الله ته سرنډر یې چې ته وایې یا الله زه ستا نه ازادي غواړم، نو ته وایې یا رسول الله ستا نه ازادي غواړم، نو ته وایې یا بابا ستا نه ازادي غواړم، نو ته وایې ای شوهره ستا نه ازادي غواړم. نو د چا نه ازادي نه غواړې؟ د ګرل بوای فرینډ نه ازادي نه غواړې. بوای فرینډ خو بیا ستا د ساتلو نه دی، ځکه خو لږې ورځې یو ساتي بله ورځ بله ساتي. نو بیا به څه کوې؟ نو چې کور ته راځې نه د کور ته پرېږدي نه، نو بیا به په څه څه ځې؟ بیا به هغې ځای ته ځې چې هغې ته پناهګاه وایي او په پناهګاه کې بیا ستا څه حالت وي. نو دې وجې نه وایي چې موږ تاسو پیدا کړي عبادت له یې، موږ تاسو لوپرو له نه پیدا کړي، نه موږ کرکټ له پیدا کړي یې، نه موږ تاسو هاکی له پیدا کړي یې، او نه موږ تاسو د فلم ایکټرۍ له پیدا کړي یې. د دې وجې نه کومو کسانو چې په فلمونو کې کار کاو او کمې زنانه چې سندرغاړې وې او کم ایکټران چې هغې په ډرامو کې بهترین کردار ادا کول او هغې د خلقو ایډیلو چې کله هغې بوډاګان شو اوس ورته اړو څوک ګوري نه ماجبین قزلباش ته څوک ګوري او نه قوي ته څوک ګوري. قوي چې بهترین پرفارنس به یې کول اوس په ټوپۍ یې په سر کړي او په جومات کې بناسي او الله دې ورله توفیق ورکړي چې کینی. انور مقصود چې د هغه خبرو به خوند کا او په هلکوالي کې اوس د هغه په خبرو څوک څه کوي؟ هغه له اوس ذکر پکار دی، مخکې ولم ذکر پکارو. دې وجې نه سادي بابا په دې خبره ښه پوهېدو، نو هغه دا خبره ښکاره کړې وه چې په بوډاوالي کې به آخر دې خوا راځې، خو یاد ساته درس جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست. کو په هلکوالي کې د توبه وکړه که نه دا د پیغمبر خوی دی. گرگ ظالم در دغه چې دی په بوډاپه کې گرگ ظالم می شود پرهیزګار. په پیری کې خو ظالم دغه چې منظره او ظالم شرمخ چې هم پرهیزګاره شي. نو خوند الو کوي چې ته په هلکوالي کې دا وکې او دا 3 کارونه په هلکوالي کې کول غواړي. وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، دا ستا مقصد دی. او بیا انی جاعل فی الارض خلیفه، ته د خپل قیمت نه خبر نه، دا ځمکه د الله ده، ته یې نایب کړی، تا ته وایي دا کارونه پکې کوه زما د نایب په حیثیت سره. او 3 نمبر لنبلوکم ایکم احسن عملا، زه ته ازمیم ته په امتحانګاه کې او په امتحان په حال کې سړی غیر سنجیده نه وي، دلته به ته سنجیده لایق تیرې. نو دا ستا د نوجوانیت د ضایع کېدو دپاره د غټه وجه دا ده چې ته د قرآن نه لرې. نو قرآن او نوجوان په منځ کې چې کومه رشته وه، لومبنۍ خبره دا وه چې که فرض که ته د قرآن نه خپله رشته معلومول غواړې، نو قرآن چې اول نازلېدو نو تا ته یې ویلو اقرأ باسم ربک الذي خلق، ته سبق وایه ښه، او هغه سبقونه او هغه کتابونه هغې ته ځان نږدې کړه چې تا ته ستا رب وښیي ښه. او د عرب یوازې تاله ډوډۍ نه درکوي، خلق هغه ته پیدا کړی مې ښه، او ته د علق نه پیدا کړی. بیا ورته وایي اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. که ته بهترین نوجوان جوړېده غواړې که نه، نو ته د قلم استعمال وکړه، ته کتابونه ولیکه، ته خپل نوټس ولیکه، ته ځان له خلاصې ولیکه، ته په خپل دغه کې په موبایل کې او په خپل لیپټاپ کې ښه میسیجونه سیو کا او ته تخلیق وکا او ته ریسرچ وکا. دا ستا کار دی ښه.
نو بیا ورته وایي دا کار به ته الو کې که نه. دویمه وحی ورپسې بیا راولېږله چې ګوره انک لعلی خلق عظیم. سورت نون کې ورته وایي چې خپل خوی ښه کښه، خپل اخلاق ښه کښه. وی ښه خوی څه ته وایي؟ وی ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن. ښه خوی دی ته وایي چې بل ورته کنزل کوي دی ورته دوا کوي، بل ورسره بد کوي دی ورسره ښه کوي. نو کم خلق چې ستا په مرګ پسې پسې دی او کم خلق چې ستا د زوی په مرګ باندې خوشحالۍ مناوي چې ستا سره د هغو هر وخت غمي چې دا خلق دوزخ ته ځي، دا چېرته زمانه دوزخ ته لاړ نشي. نو که ته بهترین سړی جوړېدل غواړې که نه، نو که ته په سکول کې، که ته په کالج کې، که ته په مدرسه کې، که ته د کیل په میدان کې، که ته په بازار کې، خو ته خپل خوی ښه کا چې ستا اخلاق ښه نو هغه څه هغه وایي خذ العفو، خلقو ته معافي کوه، ضعیف به خیر دی، په وړه وړه خبره جنګ مه کوه که نه. او امر بالعرف، او د نیکۍ وینا خلقو ته کوه. خلقو ته وایه لکه نسوار مه کوئ، هلکه خپلې خولې پاکې کوئ. جینکو ته وایه خپل نوکونه پرې کوئ، او ښځو ته وایه چې خپله لوپټه غټه کوئ او چې بار ته راوځي نو په ځان بولقه واچوئ. او هلکانو ته وایه هغه جانګي مه اچوئ چې په هغې کې ستاسو زنګون ښکاري، ځکه دا عورت دی. هغه جانګې مه اچوئ چې په هغې کې ستا نوم ښکاري. نو ستا دپاره کرکټ او ستا دپاره فوټبال او ستا دپاره هاکي دا پکار ده چې ته وکې، خو کم از کم په پرده کې به نو ته به هغه نیکر نه چې پای کې ته ښکارې، ځکه دا په حیث سره حرام دي، ځکه دا عورت دی. نو څنګه چې دغه د نوم نه ښکته او د زنګون سره د زنګون نه بره ځای ښکاره کول داسې دي لکه ته چې خپل عورت ښکاره کوې. چې ستا عورت ښکارې نه کو تا کیل وکړه که ونه کو، دې ته وایي وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. خو که په تا داسې جاهلان پېښ شو چې هغې عورت مارچ کاو او په عورت مارچ کې تا ته بیا هغه ناروا ویله چې دا اورېدو نه ده، د خپلې وینا د حده پورې ورسره وکړه. او دا بیا د حکومتي خلقو فرض دي، دا بیا د ادارو فرض دي، بیا هغو ته پرېږده، پرځولو سره مه کوه، ډډې ته شتې، خو خبره کلیر وکړه. دې ته وایي اخلاق. نو ستا اخلاق ښه شي. دا دویمه وحی وه. نو په درېیمه وحی کې ورته څه وایي؟ وایي که ته ځان ټیک کول غواړې که نه، د عباداتو له زور ورکړه. نو یا ایها المزمل قم اللیل، د شپې بیا تهجدو له پاسه. چې کله ته خپل انټرنل سټرنګث غواړې چې اندروني طور د ته مضبوط شي او بیا د ته ښه نوجوان ثابت شي، نو بیا د سار مونځ نه، د سار نه مخکې پاسه چې تهجد وکړې، نو بیا به د سار په مانځه کې موجود یې. نو که ته دغه نشي کولی، نو کم از کم چې فجر پریر د سار په مانځه کې خو ته د امامتۍ سره کله چې ستا دا سیسټم ټیک شو، نو بیا په تا کې صلاحیت به پیدا شي. نو څلورمه وحی ورته دا وایي قم فانذر وربک فکبر. بیا پاسه خلقو ته وارننګ ورکړه او خلقو په زړه کې د خدای لویي پیدا کړه. کله چې د خدای لویي پیدا شي دا سړی اصول پرستی، او کله چې د مخلوق لویي پیدا شي دی بیا مفاد پرستی. د مفاد پرست او د اصول پرست غټ فرق دا دی چې مفاد پرست هر وخت خپل مفاد ګوري، ناغه نن یوې خبرې ته حق وي، بل سبا بلې خبرې ته حق وي. کم سړی چې په دې خوشحالیږي چې په شلبانډۍ کې په ووټونو کې داندلي جایز ده، هغه بیا په حق خبره خفه کېږي چې د سینټ په ووټ کې بیا داندلي ناجایز ده. تا چې په شلبانډۍ کې داندلي کوله او د 40 ووټونو نه د 400 جوړول دا خو جایز و، او اوس چې هغه سړی بیا 2 ووټونه صحیح مسترد کوي بیا ناجایز دي. په کار دا ده اصول پرستی دا ده چې دلته هم ناجایز ده او هلته هم ناجایز ده. نو چې کله سړی اصول پرستی ناغه د خدای لویي پړه کی، ناغه بیا وی هلته هم وی دا ناجایز ده، دلته هم وی دا ناجایز ده. خو هلته ناجایز ده ځکه چې ستا خلاف وشوه، دلته جایز و ځکه چې دا ستا په حق کې وه. دا سړی مفاد پرست دی، د ده په زړه کې د الله لویي نشته. وربک فکبر. بیا وثیابک فطهر، خپلې کپړې پاکې ساته. پکار ده چې ستا کپړې د پلیتۍ نه هم پاکي او ستا کپړې د الزامونو د داغونو نه هم پاکي، چې څوک ونه وایي چې دا دروغجن دی، چې څوک ونه وایي چې دا مفاد پرست دی، چې څوک ونه وایي چې دا منافق دی. په خوله یې یوه یا پړی بلی، او د هغې ښه طریقه به دی چې والرجز فهجر، د پلیتۍ نه لرې شه. دا کردار چې کله ستا رالل بیا ته د سړیتوب خاوند دی. نو بیا ورته وایي چې ګوره چې کله دنیا ته ته رالې، نو دې دنیا ته پر راتلو کې ستا سره زیات کنټریبیوشن د الله د هغې نه ورپسې زیات کنټریبیوشن ستا د مور پلارو. نو چونکې ته نوجوانې، هته دې دنیا ته داسې ډایرکټ پر نه راغلی، نه په پیراشوټ راکوز شوی، دا خو چاته په خېټه ګرځولی وی، دا خو یو پلار ځان وجلی و، یو واده یې کړی و، د هغې ټول اخراجات او خدمتونه یې برداشت کړي وو، یوې مور شپې روڼ کړې وې
او بیا په نیونیټل پیریډ کې ستا د شپې د ورځې هغه شوګیرۍ هغې برداشت کړې وي او د هغې نه پس ته د جوانۍ د حد ته ورسېدې نو به ته وایي وبالوالدین احسانا د خدای نه وروستو ګورې چې ته د خپل والدینو احسان ومنې ښه او چې کله تا ته احساسي نو کله چې هغې یو نوجوان د خپلې ښځې په وینا خپلې مور ته ووې چې مورې ته د خپلو حقونو لیست ولیکه چې یو ځای درکو ځکه زما ټبر خفه ده هر وخت وایي چې ته ما زما حق ادا که نو مورې وی بیا به راته ووایم او د شپې چې کله هغه سم لاسته یخ اوبه یې پې په تولایې کې په بستره کې واړولې نو هغه بړبړار شروع کوي مورې دا دې څه نه راوکړه هغې بچیا دا اوس یو خس اوبه ما تاله درکړې او تا 2 کاله قدر ته دغه اوبه ما ته راکولې او ما ګزاره کوله نو ته دا نشې برداشت کولی زما حق به ته څه ادا کړې نو دې وجې نه ته وایې چې خدایه پاکه زه خو ادا کولی نشم خو ته رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا او بیا ورپسې ورته وویې چې ګوره ته داسې وکړه که نه چې ته کوم کارونه کې هغه کول چې تاله پکار دي نو هغه ځان وپېژنه هغه دا چې ستا سره هر وخت د قیامت غمي وان تکو مثقال خردل من کو په یو خس نیکی تا کړي او که تا بدي کړي نو حبت من خردل فتکن فی السماء په اسمان کې او که په ځمکې او فی صخرة یا په یو بل اسمسته کې یأت به الله خدای به راوړي نو هر عمل چې کې نو دا سوچ کوه چې د دې به ماته ریاکشن میلاویږي بدل به راته میلاویږي او بیا ورته څه وویې اقم الصلاح بچیا ته مونځ کوه که نه نو کله چې ته د مانځه پابندي نو ته به بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس په 10,000 کروڑ چکرونه نه لګوې چې په 1 بجه دې بیا څوک وولي بیا به ته کوشش کوې چې وختي وده شې نو چې وختي وده شې ځکه سهار به مانځه له پاسېده غواړي د مانځه نه پس به بیا خپلو کلاسونو لځې نو چې کله ته ریګولرې په خپلو کلاسونو کې نو بیا به د پولیس په فایرنګ کې نه لګې که خیري او بیا به ته د شپې چرسو او بنګو ته سم هم نه نو ځکه ورته وایي اقیم الصلاح نو بیا ورته څه وایي وامر بالمعروف وانهی عن المنکر تبلیغ کوه تا ته چې کله ټایم میلاویږي که نه نو ته د تبلیغ د اکټیویټیز د تبلیغ په کارکردګۍ کې ایساله نو ستا مازغه به ریفریش کېږي او ستا په علمي دغه کې به اضافه هم کېږي نو ستا به علمي معیار اوچتېږي چونکې ته پاکیزه او علم پاکیزه دماغو ته ډېر ځي نو بیا ورته څه وایي ګوره کله کله به په تا کړاو هم راځي که نه نو واصبر علی ما اصابک تا ته چې کوم تکلیف در ورسي که نه کله به خوب ونشي صحیح نو کله به ګڼئ نو په ګاډي کې به سیټ میلاو نشي نو کله به ته بجلی به نه نو ته به ځان ته به بوزې ووښې نو کله به فریج نه نو ته به ګرمې اوبه وڅښې نو کله به د هیټر نه نو ته به په یخو اوبه اودس وکې نو خیر دی داسې نازولی مه اوسه واصبر علی ما اصابک لږ لږ تکلیفونه برداشت کوه او بیا ورته وایي ګوره خپل اخلاق ښه که نو اخلاق ښه کول ډېر زیات ګران کار دی ځکه زندګي د اخلاقو سره تیریږي د حسن سره نه تیریږي د کومو خلقو که معاملات ټیک وي د کومو خلقو که عبادات ټیک وي خو چې اخلاق ټیک نه وي دی جنت ته نشي تللی ځکه چې اخلاق له هر څه دړې وړې کي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلي چې زما د امت مفلس هغه دی چې هغه هر څه خو ټیک کوي خو اخلاق خرابي نو چاته کنزل کوي څوک یې وښلی نو ټول اعمال د بل په کاته کې شي نو عمرې ډېر شی کړي خو عمرې بیا بل له ورکړي نو د دې وجې نه صورت لقمان کې نوجوان ته چې نصیحت کاو نو دی ورته وویې چې ګورې اخلاق دې ښه کا نو اخلاقو کې ورته ډومبی وي بې تمیزه کېږه ما ولا تصعر خدک للناس په بې تمیزۍ د خلقو سره مې میلاوېږه نو دویم ورته څه وی ګوره تکبر مه کوه که نه چې کویم خو یم اوس څه استري کړي جامې دې اغوستې دي په شان کې روانې ته خبر نه یې شاته پولیس شته یا به دې وولي او یا به دې لاکپ ته بوځي او هلته بیا وایي چې د خودکشي کړې وه نو دې وجه نه د غرور د زندګۍ نه ځان را دې خوا که نو څه ورته وایي ولا تمشي فی الارض مرحا په د ځمکه باندې مګر ځکنه او بیا ولې ولا ان الله لا يحب كل مختال فخور کم سړی چې د خیال نه ډک ګرځي که نه استري کړي اغوستي په ځان دوړه نه پرېږدي ښکته کېږي نه ځکه چې پینټ زیات ټایټي نو که څه شی ته ارتاو شي نو بل ته ویره واله او چې خبرې کوي نو وایي مړه زما په شان څوک دي اکو لا دومره بد قسمت دی چې سګرټ څکي نو بیا خو د سګرټو نه لوخړه چې اوچتئ او بیا چې لا جامت یې کړی او بیا چې لا برېتې ورسره پرېښي او بیا چې لا ټایي لګولي او بیا چې لا ګړۍ رسوبېټه زرلنډي او بیا چې لا بوټانې د ایټلي او بیا چې لا ښکلې ګاډۍ ورسره بیا هغه ته لا ګوره نو هغه وایي ان الله لا يحب كل مختال فخور او بیا ورته په اخر کې وایي واقصد فی مشیک
او ښه خبره ودای که نه چې خپل چال د سړیتوب کا درمیانه چال چلوه، خرچم درمیانه کوه، لایف هم درمیانه تیروه او تله راتلم درمیانه کوه. او ډیره خبره بدای چې شور مه کوه که نه. واغضض من صوتک او خپل آواز ښکته که که نه. ولې ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خر د ځان نه مه جوړوه. ډیر شور چې کوي که نه، ډیر هوټینګ چې کوي که نه، دا مثال د خره جوړېږي. ځکه خر چې آواز راوباسي نو ټول خلق په غوږونو کې ګوتې کېږي. نو ته ګوره خدای انسان پیدا کړی نو خر کېږه ما. دا قرآن تا ته هدایت کوي، چونکې اخلاقو لیست اوږد نو اوږده هدایت یې ورته وکړل. دې وجې نه زما ستا دپاره آخري سبق دا دی چې کو خپل نوجوان د کار نوجوان جوړول غواړې او کو فرض کا د حدیث هغې مطابق ته د غنیمت ګڼې خپله نوجواني، اکه ته د قیامت د هغې حدیث مطابق چې یو قدم به مخکې نشي تللی تر څو پورې چې د نوجوانۍ په باره کې د جواب نه ورکړی چې دا ما په څه کې زړه کړې وه، نو بیا خپله نوجواني د قرآن په تعلیماتو کا او د هغې دپاره د صورت رحمان دا یو 4 آیاتونه دي، ډېر لنډ دي. دا یاد ساته الرحمن، هغه رحمان بادشاه چې دی هغه څه رحم کړی، علم القرآن، خلقو ته قرآن ښوولی دی. چا ته یې ښوولی؟ خلق الانسان، ځکه چې د هغه په مخلوق کې بهترین مخلوق انسان و، نو بهترین کلام یې هغه ته ښوولی او د هغې انسان غټه خوبي څه وه؟ علمه البیان، بیان یې ورته ښوولی. نو دا بیان چې په قرآن کې استعمال شي دا ډېر ښه لګي، او دا بیان چې په سندرو کې استعمال شي، په کنزلو کې استعمال شي یا په هوټینګ کې استعمال شي دا ډېر بد لګي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.